الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدقت يا رب العالمين. مخکې تذکره وشوه چې الله رب العزت محبوب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي په تا باندې دا رسول دي د دعوت څوک مني نه مني څه کوي څه نه کوي هغه د دې کار دی په تا باندې د دین رسول دي ته خپل د دین کار وکړه ته رسول دي. اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو علیکم پتاسو باندې لازم دي انفسکم خپل ځانونه در باندې لازم دي لا یضرکم ضرر نه درکوي تاسو ته من هغه څوک ضله چې ګمراه وي اذا اهتدیتم په هغه وخت چې تاسو په هدایت یې الى الله یقینا الله رب العزت طرف ته مرجعکم واپس دستاسو جميعا د ټولو وينبئکم بس خبر بدل کی تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم چې تاسو تعملون چې کوئ چې کوم عمل کوئ په دې به خبر درکړي. الله رب العزت فرمایي وایي که چېرته ته په ایمان باندې برابر ستا کاته ټیک وي ته مسلمان نو که یو کس ګناهګار دی یو کس ستا دعوت تبلیغ نه مني ستا سمه خبره نه مني نو ته په هغه باندې پړ نه یې تا له چې دی هغه څه نقصان نشته. دا کوم چې خوش کسان دي هغوی د ځان دپاره دلیل ګرځولی دي چې ته چاله د دین خبره کوکې وکنوي چې ته خپله برابر نو بس بیا تا له د ده هغه ګناه نقصان نه درکوي چې ته خپله برابر نو که یو کس په غلطه یي که په سمه باندې تا له چې دی نو دا نقصان نه درکوي. نو لومبنۍ خو دا خبره عقلي طور هم غلطه ده ځکه جلیس السوء سکون چې په معاشره کې څومره ګنده خلک دا سیوا کېږي څومره ګنده خلک سیوا کېږي نو د معاشرې په اعتبار سره په معاشره ټوله ګنده کېږي خلک ورسره خرابېږي نو چې کوم کس ډېر نیک وي یا خو په پکې هغه اخته کېږي که اخته کېږي نه نو آرام او سکون به ده ته هم نه وي. دا کم کس چې د بل کور وانه وي نو د ده کور خو ټیک ټاک وي ښه په امن وي خو هغه اور دومره وغځېږي چې یا د ده دې کور ته هم بیا ورسي بیا د ده کور هم راټینګي. نو دا خبره غلطه ده. د دې آیات تفسیر چې دی ابوبکر صاحب ښه کړی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو صحابي وي یا ابابکر وایي ما چې دی په دې آیات سوچ وکړو نو زه خپله ویم چې بس زه نیکي کوم نو بس بیا خو زما کاته ټیک ده ما ته خو د چا ګناه چې دی دا څه نقصان نه رارسي. ابوبکر صاحب ورته وایي وی دلته یې څه ویلي دي دلته الله رب العزت وایي چې اذا اهتدیتم چې کله ته په هدایت یې نو ابوبکر صاحب ورته وایي چې څوک د نیکۍ حکم نه کوي او د بدو نه منع کول نه کوي نو دا کس په هدایت کیدی شي دا کس په هدایت کیدی شي چې د نیکۍ حکم نه کوي او د بدو نه منع نه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو پیره منبر ته په منبر یې واعظ کو نو په هغې کې په خطبه کې وایي منځ کې وایي خلکو تاسو له دې دا آیات خطا نه کړي چې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم تاسو دې دا ونه وایئ
چې زه چاته د نیکۍ حکم نه کوم او زه خپله برابر یم نو ماله څه نقصان نه راکړي. هغه وایي د دې دا مطلب نه دی، د دې مطلب دا دی چې ته په ایمان برابر یې نو د کافرانو کفر هغې که ډېر مضبوط شي تا له داسې نقصان نه شي درکولی چې ستا د ایمان ختم کړي، ستا جړه د مسلمانۍ ختمه کړي. هغه وایي بیا وایي هر چې د نیکۍ حکم دی یا د بدو نه منع ده نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي من رأى منکم الظالم فلم یأخذ بیدیه اوشک ان یاخذه الله بعقاب منه. وایي چې چا یو ظالم ولیدو او دغه ظالم ظلم کوي او سره دا ده چې د ده وس رسېدو د هغه د لاسې د ظلم نه بند نه کړو اوشک ان یاخذه الله وایي نږدې ده بعقاب منه چې الله رب العزت به دې په دغه اور کې اخته کړي، په دغه عذاب کې به دې مخته شي. نن هغه مظلوم دی سبا به دې مظلوم وي، ځکه د ظالم لاس به دا به مضبوطېږي. ابوبکر صاحب دا تفسیر او مخکې هم تېر شو په سبقونو کې بلرزیني سبق کې الله وایي چې د دې قوم د هلاکت یو سبب دا دی کانو لا یتناهون عن منکر چې دي دا کم بدو کې به چې اخته وو نو د هغې نه خلک نه مني، چاته دا نه وي چې دا ګناه مه کوه دي په دې کې اخته وو. بل د بخاري شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوحی الله الی جبریل وی الله رب العزت چې دی وحی وکړه جبرائیل امین ته چې ته لاړ شه او پلانکې خاریه او پلانکې دا واړه او الټې کړه. تاریخونه ورسره بیا لیکي وي دا چې دی نو دا ده یونان حاریه چې کله جبرائیل امین علیه السلام راغی نو واپس الله تعالی سپي د بخاري شریف حدیث دا د حدیث اخبار دی وی رسول الله رب العزت تعالی کوي چې یا الله په دې کې خدا سي یو بنده دی چې هغه د سترګو د رب برابر هم ستا نافرمانی نه ده کړې، مطلب دا چې د هغه نه ګناه نه ده شوې. وی الله رب العزت ورته جواب کې وایي چې په دوی ور واړه او په دې ټولو باندې دا خاریه ور واړه ګوره لومبي هغه ذکر کړه وی په دوی ور واړه او بیا په دوی ور واړه د حدیث لپاره داسې په دې نورو باندې دا خاریه ور واړه نو لومبنې لفظ د ده باره کې راغی. وی ځکه چې کله دا خلک په ګناهونو کې اخته وو نو د ده په تندي کې ګونج قدرې نه دی راغلی. نو الله رب العزت وایي چې ور واړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یو ډېر ښکلی معقول مثال ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي یوه کښتۍ او د هغې دوه ځایه دي، دوه مرتبې دي، یو بره سایډ دی یو لاندې، یو بره حصه ده یو لاندې ده. دا لاندې حصې والا د اوبو دپاره بره حصې ته خېږي او چې کله د اوبو ضرورت شي د هغې نه اوبه راځي. اوس دغه بره حصې والا ورته وایي چې یاره دا اوس زه مفهوم کړم دا د حدیث الفاظ نه دي. مثال په ډول دا بره حصې والا ورته ووایي چې زه خو یاره مونږ خو ستا نه تنګ شو ته مونږ اوبو له بار بار تاسو راخېږئ زمونږ مثال په طور بسترې لمدې شي یا مونږ له خوب راځي یا دا به دا کیسې پیسې ورته وکړي. اوس د حدیث الفاظ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه بره خلک یې بند کړي وایي دا لاندې حصې والا داسې کار وکړي چې دوی وایي چې یاره بل د دې کښتۍ لاندې نه به یو دفتر وباسو عظیم سمندر کې روان یو بس مونږ به ځان نه اوبه راځي دوی د ساجت دی چې دې نه غواړو. نو که دې دې کار ته د بر حصې والا پرېښودل که هېچ چېرته دوی پرېښودل نو یوازې دي نه هغوی به هم ورسره حلال شي. حالانکې هغوی دا کار نه دی کړی، هغوی دې کې شرکت نه دی کړی، خو دا دواړه حصې دي هغوی به هم ورسره اخته شي. دغه شان چې څوک په ګناهونو کې اخته وي نو بیا چې کله د الله عذاب را شي عمومي په هغې کې به بیا ټول اخته کېږي، ټول به پکې راګېري. اوچو سر بیا له اخته سوري الله رب العزت دې موږ بچي. یا ایها الذین آمنوا بس مطلب یې صفا شو چې ابوبکر صاحب یې تفصیل وکړو بیا خو بالکل وضاحت صفا شو. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو علیکم په تاسو باندې استقیموا فی الدین علی الدین تاسو استقامت وکړئ په دین باندې. لازم دی چې تاسو استقامت وکړئ په دین باندې. علیکم پتاسو باندې انفسکم خپل ځانونه لازم دي پتاسو باندې خپل ځانونه لا یضرکم ضرر نشي درکولی تاسو ته من هغه څوک ضل چې ګمراه وي
اذا په هغه وخت کې اهتدیتم چې تاسو هدایت یافته الى الله دا الله جانب ته مرجعکم واپس د تاسو جميعا د ټولو وينبئكم بس خبر بدل کی تاسو ته بما په هغه سبان دي کنتم تعملون چې کوم عمل تاسو کوي تاسو دا غي به الله رب العزت تاسو له صدر کی خبر بدل کی یا ایها الذين امنوا اذا ایمان خاوندان شهادت بینکم گواہی تاسو ترمنځ اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدکم یو تاسو الموت مرګ د حين الوصیت په اسناد وصیت کې په وخت د وصیت کې عین وصیت کې یا په هغه وخت کې چې د وستو چې تاسو وصیت کوي اسنانینو شهادت به کوي دوه کسان ذوا عدل خاوندان د عدل منکم تاسو نه او اخران یا دوا من غیرکم تاسو د غیرنا د عیسایانو نه د یهودیانو نه یا نور غیر مذاهبونه ان انتم کو چرته یا تاسو د غیر خاندان نه ان انتم کو چرته تاسو ضربتم په حالت د سفر کې په ارض پزمکه کې چې سفر کوي پزمکه کې فاصابتكم بس ضرور سیږي تاسو ته مصیبت الموت د مرګ تحبسون او مان حصار کې دغه دواړو لرا قید کې دغه دواړو لرا یا حاضر کې دغه دواړو لرا من بعد الصلاه من بعد صلاه العصر رسو د مازیګر د مونږه په یقسمان بالله چې قسمونه کوډونکي به په الله رب العزت باندې ان ارتبتم کو چرتا تاسو شکیان یې لا نشتری وای با یقولا وای با دغه دواړه لا نشتری چې موږ ناخلو به په دغه قسمونو باندې سمنن پیسې ولو کان ذا قربا اگر کا خاوندان د خپل ولې تاسو خپل خلک بیا د قسم خپل پته نه لګي پیسې تاسو خپل نشي دي ولا تكتموا شهادة ولا نكتموا من نپټو شهادت الله گواہی د الله تعالی ان یقینا منغا اذن پدغه وخت کې کچرته من دغه گواہی پټکړه لمن الاسبین من بيدا گناهګارونه خبردار ما یاتوی خدا سمه پسرونه نه پوښ مطلب سره وته کیسه یو د منځ کې بلله آیات دي چې دي کې مخکیوالی رسوالی تقدیم و تاخیر ورته موږ مخکیوالی رسوالی مخکې خبره رسو دا رسو مخکې او علامه تفتزانی رحمت الله علیه فرمای وای دا قران د سخت زینونه چې دینو دا سخت دی عقلا او نقلا دواړه چې هغه ورته ګران وي تفتزانی سے علیکم بالمتون علامه تفتزانی سے ورته ګران وي کنه دا علامه تفتزانی سے کتابونه داسې دي چې هغه ډېر ښه خلک نشي پڑھاولی چې په منطق او فلسفه کې ګران کتاب یا به تفتزانی سے ځکه چې خپل هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا خوب کې په خپل مبارکه کې لاړې مبارکه لګولې الله یې معافي نو ګران کتابونه د تفتزانی سے هغه هدایتونه ګران دي اصل د مفسرینو دا رائے ده اصل د مفسرینو دا رائے ده چې د قران ګران ځایونه چې دي هغه کې یو دا آیات د تفتزانی سے بو چې دا د ټولو نه ګران نو هر چې هغه ډاله چې هغه وای چې شان نزول وغیرہ ته اجازه نشته نو چې شان نزول ته اجازه پاتې نه شونه بیا د تفسیر پته نه لګي چې دوه سره سره د دې خبره د شان نزول نه راوي چې هغه کله سمي کیسه نو بیا راوي درې کسو په مدینه منوره کې یو حضرت بودیل رضی الله تعالی عنہ بودیل بن ورقا خزاعی رضی الله تعالی عنہ دی مسلمان صحابی او دویم ور سره هغه ټیم لا عیسایان یو عدی بن بدایا او درېمو حضرت تمیم داری دوسو بیا دا دواړه مسلمانان شوي دي درې واړه په سفر د شام ته د تجارت سفر یو صحابي او دوه ور سره عیسایان چې کله د شام په سفر باندې روان شونه چې د دې بلا تجارت کو بلا غټه وکړه بیا د حضرت بودیل خزاعی رضی الله تعالی عنہ ته داسې بیماری رااله چې د اندازه ولګیده چې راځي ژوند نه پاتې چې د اندازه وشوله نو بس د هغې
د داسې کار وکړه چې د کور دپاره بلا سامان یو څه بل څه چې کومه ګټه شوي وه هغه دا د اغوښتي څه سامان د هغې یو لیست بلا لیکلی وکړه چې د ما په بانډ کې دومره دومره سامان دی دا شي او دا یې په هغه سامان کې چېرته کېښود چې په هغه ټیم سره پالسي لیکل کړو بیا دې ملګرو ته یې وویل دا یې پاخه ملګري خو چونکې له عیسایان او دې مسلمان و د تجارت سفر یې مې و ده ورته وویل چې تاسو دواړه ګواهیان یې او زما دا مال زما بچي چې دي واړه واړه دي یا د ګټې نه دي نو دا به مهرباني وکړئ چې دا به هغې له په لاس کې ورکوې زما ښځې له بل چا له به دا مال نه ورکوي دا هغې له په لاس ورکړې زما بچي واړه دي ورته ټیک چې کله دې مړ شو هغې بیا چې دی نو جنازه څه کیفیت و څه اوسه نو الله ته علم دی او جنازه څه وه چې دا سړی نیږي یا د هغوی عمل له لارې من دی نو بیا که چېرته جنازه ډېر خلک هم نه کړي نو څه دونه دغه دي او که چېرته بدي ډېر خلک یې هم وکړي نو زما خیال دی امام نخعي رحمه الله د امام ابو حنیفه صاحب استاد د وخت بادشاه سره لانجه راغله هغه ته د شریعت خلاف لګیا د امام ابو حنیفه صاحب استاد د وخت لوی امام و امام نخعي رحمه الله بادشاه ورپسې شو چې کله د ظلم و دغه نه ډېر تنګ شو نو دوی یو ځای کې پټ شو خو بادشاه دا حکم وکړو چې دې چا ته میلو شو دې راټینګ کړي او مړی انعام یې پرې مقرر کړو خیر څه کسانو ساتو چې کله مړ شو نو چونکې هغې هم نه شوه راښکاره کولی او د وخت لوی امام د امام اعظم صاحب استاد هغه جنازه صرف 2 کسانو یا دا عثمان غني رضی الله تعالی عنہ جنازه څومره کسانو کړه 3 ورځې یې مړی پروت وو بل اخوال نه شول نو دا د چې څه کیفیت و هغې ښخ کړو چې کله ښخ شو واپس هغې رال مدینې منورې ته هغه سامان یې راوړ او د ده کور والا ته یې حواله کړو د ده د مرګ خبرداری یې ورکړه نو هغې څه وخت خو په مرګ کې مشغوله وو هغه ذهني دغه و چونکې ماشومان بچي بیا چې کله یو څو ورځې تېرې شو چې هغې سامان وسپړلو نو په هغې کې هغه لیکل راووته ټول سامان خو پوره و خو په هغې کې یو کټورې شانتې و هغه کټورې چې د هغه کوم کیفیت لیکلي و د سپینو کټورې او یوه کونډه ورته د سرو زرو اوبه پرې چاړکو شوي هغه پکې نه نو دې دواړه یې راوغوښتل حضرت تمیمداري و د هغه دې ته یې ویل چې زمونږ د مړي چې دې داسې وصیت کړی و چې کله مړ کېده چې دا زما سامان به پلانکي له ورکړې زمونږ نه علاوه نه یې ورته چې نه وایي په داسې قرض و چې تاسو د داسې سامان چاله په قرضو کې ورکړی وي نه وایي د کور کفن پیسې هم چاله ورکړي د دې مال نه وي نه خپله دفن کړی دی وایي بیا خو د ده په سامان کې چې دی نو یو کټورې شانتې دی هغه نشته او د لیکلو کې ذکر دی هغه دوی ورته وایي چې نه موږ خو دغه موږ نه دی هغه شي نو الله رب العزت طریقه راولېږله طریقه دا وه چې دوی به راوغوښتلي شي دلته خو ذکر د مونځ دی او دا واقعي کې د هغه ټیم داسې و د مازدیګر د مانځه ټیم و نو وایي د مازدیګر او مفسرین ورته د مازدیګر همون د ګولې دی د مازدیګر د مونځ نه پس به دي قسم وکړي دواړه نو دې دواړو به دا بیا طریقه شوه دواړو قسم وکړو دې وایي چې صیب دغه مونږ نه دی هغه چونکې دې خوا ګواهان وغیره نو خبره صحیح شوه الله رب العزت ورپسې وایي چې خبره خو دا شوه خو که چېرته د بار قرینونه دا معلومه شوه د بار څیزونه چې دا شی دي اوچت کړی دی او بیا د دغه خاندان نږدې کسان په دې قسم وخوري چې زمونږ قسم زمونږ ګواهي د دې نه ډېره قوي ده او زمونږ دا سامان ده اوچت کړی دی نو بیا به دا سامان اخیستلی شي که چېرته هغه معلوم شي نور خو ګواهیان دې سره نشته دې چې دا قسم وکړه دا په دغه کور کې چې دی بس مار خوا شي چونکې قسم یې خوړلی دې وي موږ سره نشته موږ نه دي اوچت کړی لږ وخت هغې کور کې بیا یو څو ورځې پس واده چېرته را روانو د خپلوانو کې دوی لاړه دغه کور والا ورسرې زنانه لاړه یو زرګر باندې چې دی څه کالي مالي له لاړه هلته هغه کټورې چې په کوم کیفیت باندې لیکلي شوي هغه هغه ساتلو هغه ته یې وایي چې صاحب دا خو زمونږ دی هغه ورته دې شي هغې شي اخره کې ورته وایي چې دا خو تمیم او پلانکي په ما راخرڅ کړی دی چې کله خبره هغې ته شوه نو طریقه دا وه دا
د خاندان نه دوه کسه راباسي د هغې ورته وي دی باقاعد دا رانازل کړي چې دا طریقه ده د هغې نه دوه کسه راباسي د یو صاحب مونږ ګواهي کوو چې دا زمونږ دي دا زمونږ دي ځکه په کوم کیفیت باندې ذکر شوي دي او بیا دې ویم چې په موږ باندې دې دواړو راخرڅ کړی نو هغې قسم وخوړم چې او قسم هغه الفاظ دې کې ذکر دي چې داسې قسم به وایي هغې قسم وخوړه چې او دا لوبې چې دي دا زمونږ دا زمونږ چې کوم مورث و بودین دا د هغه دی دا د دې نه دي بس هغه دې ته میلاو شو چې دې ته کله واپس میلاو شو بیا یې ګواهي وکړه چې دا موږ د دې نه اوچت کړو وروسته بیا دا مسلمان شوي دي حضرت امین داري رضی الله تعالی عنه به روزانه بیا په تهجدو کې یو پېره قرآن پاک راکړي او د دجال چې کومه واقعه ده چې هغه کښتۍ چې ده نو بادباني کښتۍ و هوا چې دی یو جزیرې ته ور برابره کړه بیا جساسات سره مې وغیره هغه هم د ده نه رانغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده نو دا دې آیاتونو کې دغه خبره ده هغه طریقه ده پکې کوله چې د وصیت کله یو انسان وکړي په سفر باندې او که کافر او که مسلمان هسې په عامه زندګۍ کې ته ډایرکټ په مسلمان باندې کافر چې دی دا ګواه نشي مقرر کړی خو چې کله د سفر د یو انسان حق چې دی دا ضایع کېږي نو په هغه صورت کې بیا ته دې ګواه جوړولی شي چې کله حق ته مسلمان نقصان نو که چېرته وي داسې بیا راله دغه به طریقې چې ګواهان به مقرر شي وغیره دې آیات ته وګورئ نوره خبره دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو شهادت بینکم گواهی ستاسو ترمنځ اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدکم یو د ستاسو ته الموت مرګ حین الوصیت چې تاسو وصیت کوئ په هغه وخت کې چې تاسو وصیت کوئ اثنان نو دوه گواهان ذوا عدل منکم چې خاوندان د عدل وي ستاسو نه او آخران یا رستنی من غیرکم ستاسو د نور نه یا دوه کسان من غیرکم ستاسو د غیر نه نو یا ستاسو د خاندان د غیر نه چې کله په ځای باندې وي کله سفر وي یا ضرورت وي د چا حق چې دی دا ضایع کېږي نو بیا د غیر مذهبونه ان انتم کو چرته یې تاسو ضربتم سفر کوونکي فی الارض په ځمکه کې فاصابتکم او ضرورت سیږي تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ تحبسونهما نو حاضر کې دغه دواړو هسې خو د دې معنی قید راځي چې دغه دواړو لره قید کې لفظي معنی دغه راځي و تحبسونهما حاضر کې دغه دواړو لره من بعد الصلاة وروسته د لمانځه نه خبره ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي هغه چې دی باریکو نقطو ته ګوري هغه وایي دا مونځ دا ذکر ځکه وشو چې دغه ټیم د مازدیګر لمانځه ټیم کې خلک وي ډېر نو الله رب العزت ځکه دا مونځ یاد کړو نور چې په کوم ځای کې خلک ډېر چې دې د دې شي نه ویریږي چې به یې سبا ودي په موږ باندې قسم کوي که دا مال موږ سره را معلوم شي نو دونه مجمع کې به بیا موږ شرمېږو دونه مجمع کې به زموږ نه دا مال بیا واپس کېږي نو که داسې مجمعې مونځ ورته ضروري نه دی وایي دا اتفاقي کې دی هغه ټیم سره چې د لمانځه ټیم امام ابو حنیفه صاحب وایي د هغې د وجې داسې تحبسونهما حاضر بکړي شي دغه دواړو لره من بعد صلات وروسته د لمانځه نه بعد الاجتماع ویقسمان نو قسمونه به کوي دي قسم به کوي دي بالله په الله تعالی باندې ان ارتبتم که چېرته تاسو شکیان یې چې او دي د عمل څونه چې روړې دا نه دي د دې نه زیات دي لا نشتري وایي به دي دواړه به وایي پوله وایي به دي دواړې لا نشتري چې موږ نه اخلو وي په دې قسمونو باندې ثمنن پیسې موږ باندې پیسې نه زموږ دا خبره ټیک ټاک ده ولو کان اگر کوي دي ذا قربا خاوندان د خپلولې اگر که دا ستا نږدې خپلوان نو دې کې به لحاظ نه ساتي ټول عمر بیا په اړه باندې ګل پروت دي نه په میدان باندې کیسه صفا کړه چې بس یا د ده شي یا ستا شي بس کیسه یې ورته ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم ومن نبدو شهادة الله گواهی د الله تعالی إنا یقینا منگا اذن بدغه وقت کې من پټکړه دغه گواهی لمن الآثمین نو من بد ګناهګارونه یو دانا قسم الفاظ لا نشتری به ثمنا چې من په دې باندې قسم باندې پیسې نه دی غشته من چې کومه پیسې د یادینو دا من په دې قسم نه دی غشته من د دنا سره چلی کړی دي ولا نكتم شهادة الله او چې کومه گواهی و د الله رب العزت د جانب چې الله به گواه دي موږ ته وصیت کړو موږ هغه نه پټو او که چېرته موږ هغه پټو نو موږ به بیا د سخت ګناهګار یو اوس الله رب العزت وایي فإن عثر عدلیا که چېرته اطلاع میلاو شو علی انهما په دغه دواړو باندې استحقا چې دا مستحق دي اسمن د ګناه
چې دې قسم خوړلی دی په دروغه باندې که چېرته دا معلومه شوه یا استوجب اسمن ګناه پې لازم شوه استحق اسمن چې دې قسم خوړلی دی په دروغه باندې فآخران یقومان نو وبدرېږي دوه کسان مقامهما پزید دوی باندې من الذین دها کسانو نه استحق علیهم چې قسم خوړلی شوي دي په مقابل د هغوی کې الاولیین هغه نږدې رشته دار د دغه میت چې د هغې په مقابله کې قسم خوړلی شي د هغې مقابله د هغې مالو د قسم وخوړه د ده شو نو بس د هغې بیا به چې دي دوباره د هغې نه به دوه کسان مقرر شي هغې به قسم خوري بیا چې او دا مال زمونږ دي مونږ د پلانکې کرینې نه دا معلومه کړه چې دا زمونږ دي یا بل هم راځي فآخران نو بس دوه کسه یقومان قایم مقام بشي مقامهما په ځای د دغه دواړو باندې من الذین د هغه کسانو نه استحق علیهم چې ثابت شوي دي په هغې باندې میراث الاولیین د نیکانو نه به دوه چې دي نو یا مقرر شي بیا او یا به د دې د خپلوانو نه فیقسمان قسم به خوري دي بالله په الله تعالی باندې لشهادتنا چې ګواهي زمونږه تحقیق زمونږه احق ډېر غوره دی من شهادتهما د ګواهۍ د دیونه د تحقیق د دیونه وما تدینا او موږ زیاتې نه دي کړې انا یقینا موږه اذن که چېرته موږ زیاتې کړې وي نو په دغه وخت کې لمن الظالمین موږ به یو د ظالمانو نه اوس الله رب العزت وایي چونکې دې خوا ډلې سره څه شته نه دا خو قسمونه دي دغه یو حل نه وته ده سره خو د سره څه ګواه نشته دا خو الله رب العزت دغه لار وباسي نو الله وایي ذالک دغه کار چې دي ادنا ډېر نږدې دي ان یأتو چې راتګو کې دي بشهادت په ګواهۍ باندې دا خبره دې ته ډېره قریبه ده نږدې ده چې دې راتګو کې په داسې ګواهۍ باندې علی وجهها چې په طریقې سره وي یا د شان مطابق وي او یخافو بلکې دې یریږي چې داسې ګواهي شي داسې طریقه شي هغه چې ذکر شو چې دې پکې یریږي او د طریقې مطابق ګواهي چې سبا په دې باندې دایره قائمه وي یا دا قسم په دې ولاړې داسې نه چې بس هلکه تا سره ګواهیان نشته بس موږ خدا وایي موږ سره تجارت کې د 10 روپۍ موږ سره رسېدی د 10 ستا شو نه ستا شک شه قسم ورکړه دغه طریقه له په دغه طریقه به قسم ورکړي د دغې شان مطابق به ورکړي او ورسره به او یخافو دپاره دې چې دي بل یخافو بلکې دې ویرېږي په دې شي باندې چې دا دومره خلک ګواهي شو سبا به دې مخکې زه بیا شرمېږم که چېرته دا قسم مې دروغ شي د څه نه به یېرېږي ان ترد ایمانون چې رد به شي قسمونه د دوی بعد ایمانهم پس د قسمونو د مخالف نه واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه واسمعوا واورئ الله وایي چې بنیادي خبره دا ده چې د الله نه ویریږئ که د الله نه یریږي بیا به ته دې له خواله نه ځي او هر ظاهره زمانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به زړونه د شرمخانو په شان کلک شي ظاهره به نرم وي خو زړونه به د شرمخانو په شان کلک وي او د بل مال به وخوري او د بل په عزت باندې به صرفه نه کوي د بل په عزت باندې به ورځي د مسلم شریف حدیث والله یقینا الله رب العزت لا یهدی القوم الفاسقین هدایت نه کوي قوم فاسق ته الله دوست